نبی علیہ السلام وی چې رښتې مې ویلي اوس هم درته یو خبره کومه مخې ته عذاب را روان دی قیمت را روان دی تاسو تیرومه لا اله الا الله وی کامیاب بشئ که زمونږ استازو دا چارمنګین وی دیو بزر تسپې راخستی وی چې ورېږه مړه چې یو سل پیرې خو یې د سواړو ولې ته په ګټه باندې جومات مخې ته ناستې تسپې مړی خو څه وایي د دله زوی کوم طرف ته لاړی کله وایي د بېغیرته زوی مې نه دی لیدلی انا لله و انا الیه راجعون ابو لهب کاکا چې د پیغمبر خپل وراره کلمه نه ویله نو هغه په دې پوهېدو چې په دې لا اله الا الله کې دننه څه خبرې دي او هغې ته زه نه ټینګېږم خو تی چې چیلې لم روانې سیروزې لم روانې کال لم پکې ځې او په لاس کې دې تسبیح م راخستې خو چې د بل د پوله دې ولیده ده چې لږه غونته کې کږه نه ده وایي ته ورږه چې وله سیده کم د ځوان زوی ته که سلایي پیښې و داسې دا پوله سیده کړي دې ته سوچ نه کوي چې دا مې پردی سیده کړه که دا مې خپله او د لا اله الا الله د ټقا ښاماره مې الله اکبر روجو کې ورته اشنا نه ښتې ناوګۍ کې به مې درس کا مازدیګر کې راسه یو قاري صاحب راسه چکر لتلی و په پولې د بره ناستو لاندې کشار یې خطو مازدیګر اوس ماښام ته لږ ټیم دی قاري صاحب ته ما وویل د کمانګر یو قاري صاحب زما ملګری دی شیربادر قاري صاحب مال چې مږه ده که څه شی دی ویل مږه ده مال مږه نه ده داسې اخوا دېخوا مې وکت مال دا پټۍ راته پلاکي حاجي صاحب ښکاري او هغه هم د مږې ورور دی ویل نه مړه دا روژه ماتې ټیم داسې پې ته بدګمان یې مال قسم دی چې ته ورته ګوره ځه چې ښکته راکوز شو حاجي صاحب لګی دی چړپ وایي الله الله اوس به مې ته نوم هم ویلی وی خو څه کې زه نه یېرېږم ته یېرېږې بې دا زمونږ اشنا دی دا مسلمان دی په روژه کې مازدیګر نه وروسته اشنا لګی ټیم ګوري قرتک دا هر څوک داسې دي دا یو قصه نه ده ځان ته هم سوچ وکړه ګاونډي ته هم سوچ وکړه او په خپل ګرد و نوا معاشره کې لږ نظر واچو موږ او تاسو ټول داسې نه کوو موقع ګوري چې د کم طرفه وله راتاو شم په کم ټیم کې راتاو شم تبت یدا ابي لهب وتب ابو لهب لا اله الا الله ویلې وې ابو لهب به د خپل وراره خبره منلې وې هغه په دې باندې پوهیو چې لا اله الا الله مې ویله د دې د لاندې بیا ژوند تېرول دي زوړ نظام به مې بیا ورانېږي زاړه اخلاق به پرېږدمه زاړه معاشره به پرېږدمه زړه معامله به هم پرېږدمه اے مسلمان ورورا اے مسلمان خور ته خو دا د قرآن لم راغلی تا ته خو ټوله میاشت د مولوي صاحب د سینې نه یو الله خبر دی هغه به داسې خوږېږي لکه چې چا په سکروټه باندې داغلي خو کله دې دا سوچ کړی چې ما خو لا اله الا الله ویلې وه د دې لا اله الا الله په تقاضا باندې روانې ما او که نیمه دا لا اله الا الله ما او تا ته یوازې د یو الله حقوق نه وایه لا اله الا الله ما او تا ته د بندګانو حقوق هم وایي چې د الله حقوق هم آیا موږ پوره کړه د بندګانو حقوق هم پوره کړل او که نه ابو لهب په دې پوهه و چې د دې د لاندې زه وخت نشم تېرولی په دې فلسفه پوهه و دا ابو لهب یې تره دی د دې ابو لهب په شان ته یو بل تریم و ابو طالب هغه پې د ده نه هم ډېر مهربانه و هغه خو دومره مهربانه و چې ډلې د عربو را جمع شوې قبایل هم پکې وو جرګې وې او راله ویل دا وراره به دې سمجاو کې که مشري غواړې مشري وله ورکوو که باچایي غواړي موږ به پې ټول راضي شو باچا به هم کو او که په کوم قوم کې واده غواړي نو موږ به هغه قوم ته سوال وکړو ښایسته جنۍ بدله ورکړي خو دا خبره دې راته نه کوي چې لا اله الا الله
الله ارڅ کولې شي او د الله ته منات او ځای نشي کولې. یا الله دا ترې راله او نبی علیہ السلام ته وی وراره یو خبره ته کومه، دا یو سړی نه دی راغلی، دا ټوله د عربو قبایل دي، د دې مقابله خو زه نشم کولی. ته ما ته ډېر ګرانې. تنتاوي په الجواهر کې دا ټوله واقع راخستی. وراره ته ما ته ډېر ګرانې، خو د دې کافرو مقابله خو زه نشم کولی، نو تا خو ته زه نشم بچ کولی. که باچایي غواړې باچا به دې کې خیر دی، خو دا خبره مه کوه. که د کم قوم سره رشته کول غواړې هغه بدلو کی، خدا لا اله الا الله داسې مو چې لات یې نشي کولی او منات او عزا او هبل یې نشي کولی. الله اکبر. کما او تاوی د دې دور مولا وې، مو خو په څلور انې باندې ایمان خرڅو. ډېر مولان تاسو په دې انقلاب کې لیدلی وو پوهېږې، او بیا کمزي ته ورسېده. په 100 روپۍ باندې پردۍ ښځې خواته کېنولي تعویض ولکوي پوهېږې، وایي دا پکې د زعفرانو روپۍ دی او دا پکې د اسمان روپۍ دي. الله اکبر. الله دې کروڑ ځله په محمد رسول الله صلوات و سلام ولېږي، او چې موږ سا اخلو نو الله دې پې بې لیږي. داسې یو پیغمبر په پیغمبرانو کې د ځمکې نه دی لیدلی، په عامو انسانانو کې خو پرېږده وه. دومره نره غیرتي تقوادار او د الله نه یریدونکی. نو تره ته څه وایي، ای زما تره دا خو د دنیا خبرې ماته کوي، په هغې رانه د لا اله الا الله پاتې کوي. د اسمانونو له لاړ شه، که سپومۍ لاله په یو لاس کې کېدي او نور لاله په بل لاس کې کېدي، نو بیا هم دا خبره نه پرېږدم. سبحان الله. اللهم صل وسلم علیه دائما ابدا. دسی پیغمبری ښه، خو کاش چې امتی داغه د لارې نه خبر وي او داغه د غیرت نه خبر وي. منګ او تاسو پښتانه په پوله باندې په دوه شیونو غټ جنگ کوو، یو په ځمکه باندې او بل په ښځه باندې. که د چا لور او خور ته د کلي جنۍ ته چا په بدو سترګو وکاته، نو پښتون پې ځان هم وجني، مال هم پې ختموي. اوسه پورې پښتانه داسې اوس خو ورو ماشاءالله کار آسان شو، کوئی ګال نه یې پوهېږې، ځان له لانجې مه جوړوه. خو پخوا به داسې وه د پښتنو. او دویم په پوله او په پټي باندې موږ او تاسو په دې دواړو شیونو ننګ کوو. اگر چې د پیغمبر او د هغه د بیبي په هغه بیبي چې هغه ته په ټولو بیبیانو کې ګرانه وه، د ټولې دنیا کافرانو په مشترکه طریقه باندې فرانس اولمسا او بیزتي وکړه، او هغه د فرانس کافر د پیغمبر او د هغه د بیبي کارټونونه جوړ کړه، بیزتي وله وکړه. او هغه زموږ په ملک په عزت باندې ابھی تک لا تشریف فرما رہا ہے. فإلی اللہ المشتکا فإلی اللہ المشتکا. یہ کنا دی پیغمبر ته ویلا که د اسمان او د ځمکې د دواړو باچایي راکوي، خو لا اله الا الله نه پرېږدم. هغه ترې کلمه هم نه ده ویلې. ابو طالب سے پیغمبر ته څه وایي، ولقد علمت بأن دین محمد صلی الله علیه وسلم ولقد علمت بأن دین محمد من خیر ادیان البریت دینا. یقینا ما ته پته لګېدلې ده، زه پویم په دې باندې چې دین د محمد په ټولو دینونو کې غوره بهتره او افضل دی. خو لولا الملامة او هزار مسبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا. که چېرته په ما پسې د مکې جنکو ملامتې نه ویلې او کنځل او بد را پسې نه کېدې چې دام لاړې پنج پیری شو، دم د دې خپل وراره خبره ومنله، نو قسم دی چې ما به د دې پیغمبر خبره منلې وې، خو د مکې جنکۍ به را پسې خاندي. دې ته پښتون وایي، ما او تام ځان ته پښتون ویو. 2 روپو ته ټینګې نه
هغه ته دا پته وه چې دا پیغمبر وراره مې بالکل حق ویه خو خلک را پسې خاندي نو لا اله الا الله یې ونه ویله د بخاري روایت کې راځي فاختار النار علی العاره جهنم یې خوښ کړو د جهنم لمبې اور یې خوښ کړو خو د دنیا شرم ته یې غاړه کېنښوده کافر د دنیا نه لاړې کافر دا ابو لهب چې نو دا په دې لا اله الا الله پوهېدو ابو طالب هم پې پوهیو چې په لا اله الا الله کې څه دي زوړ نظام ټول ورانېدو لات بم پرېږدې منات بم پرېږدې عزا بم پرېږدې 360 بوتان چې په خانه کعبه کې پراته وو دا به ټول پرېږدې یو الله ته به چغه وې د یو الله متازي وکې د یو الله قانون به منې دې ته لا اله الا الله وایي که مرګ د باندې راتلو نو به منې که خوشحالي راتله نو به منې که فقر او فاقر راله که صحت او غنا راله نو د یو الله به منې دې ته لا اله الا الله وایه